ډېر محترم مسلمانانو، نن د هر مصیبت، د هر غم، د هر حاجت دپاره د انا لله و انا الیه راجعون ډېره زیاته اسانه، ډېره زیاته پاورفل او بهترینه وظیفه او د الله جل شانه د ښکلي کلام د هغې یو وړوکی مختصر آیات دا چې تاسو وکئ ان شاء الله ستاسو کم غم دی، کم مصیبت دی نه ختمیږي، د هغې به تاسو له الله جل شانه بدل درکوي، نعم البدل، د هغې نه ښه څیز به تاسو ته الله جل شانه درکوي. مثال په طور یو هلک ته یو جینۍ یو بلې خوښتي نه کیږي، دا وظیفه شروع کړئ، دغه هلک نه به راته ښه میلاویږي، دغه جینۍ نه به راته خوبصورته میلاویږي، دغه رنګې یو نوکري ده نه میلاویږي، نو دا وظیفه وکړه د هغې نه به راته ښه میلاو شي. دغه رنګې بل یو مصیبت دی، کورنی دی، بازاری دی، مسافرۍ دی، هر رنګه حاجت دی، د هغې بدل نعم البدل الله تعالی دومره بهترین درکړي چې تاسو به خوشحاله. ځکه چې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغې ته الله جل شانه په دې وظیفه نعم البدل ورکړی ها، داسې نعم البدل چې هغه د دنیا ټولو نعمتونو بهترین نعمت الله تعالی ورکړی. تاسو وایئ چې دا کم نعمت دی چې دومره زیات بهترین دی، دومره زیات هغه مقبول او قبول کړی شوی، نو هغه تاسو ته زه وایم ان شاء الله او وظیفه راته ښایم اسانه طریقې سره ان شاء الله دا شروع کړئ، الله جل شانه به ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترم او معززو مسلمانان ورونو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به یې، الله جل شانه خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه حاجات پوره کړه. الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي، امین ثم امین. محترمو، نن چې زموږ کومه وظیفه ده هغه د دوانو جهانو د سردار د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیبي حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها نه روایت دی او د هغې اسه فرمایي چې ما د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه ما ته وفرمیل چې کله مسلمان په داسې یو مصیبت کې، په داسې یو پریشانۍ کې راګیر شي او هغه څه هم نشي کولی، یعنی دا مصیبت د ځان نشي لرې کولی، دا حاجت ځان له نشي پوره کولی، دا مسلې نشي ختمولی، نو الله تعالی حکم دی چې دا وظیفه وکړئ. ها، کومه وظیفه ده؟ انا لله و انا الیه راجعون. اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. یعنی دا وظیفه تاسو شروع کړئ چې کوم ستاسو نه ضایع شوی نعمت دی، یا ستاسو نه یو نعمت ضایع شي، یو حاجت نه پوره کیږي، ضایع کیږي، دا د صحیح مسلم 2126 نمبر آیات دغه د حدیث دی، ها 2126 نمبر حدیث مبارک دی. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها بارک راضی وی کله چې د دې خاون وفات شو کنه، نو دا ډېره غمجنه وه او دوی د یو بل سره داسې خبرې هم کړې وې چې ام سلمه رضی الله تعالی عنها خاون ته وی چې ستا نه بهترین خاون به ما ته چېرته هم میلو نشي، یعنی دا دومره با کردار، با اخلاق او ایماندار صحابي چې ستا نه مشکله ده که ما ته بل بهترین خاوند د زندګۍ د جوړۍ میلو شي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته دا وظیفه وښودله چې دا وایه. محترم مسلمانانو، چې دې کله دا وظیفه شروع کړئ، یعنې دا آیات انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها. محترم، لږې ورځې پس جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د نکاح پیغام ولېږو. نو ګوره دا یو صحابي نه ورته بهترین خاون الله تعالی میلاو کړو چې د دوانو جهانو سردار دی، چې امام الانبیا دی، چې خاتم النبیین دی، دغه رنګ محترم د دوانو جهانونو بادشاه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
وتفتح وکي الله جل شانه ردي وظیفه په برکت سور کو. نو تاسو هم چې کم حاجت هم داسې وي چې ضایع کېږي نه پوره کېږي، حاجت ته لړه پوخ کړی وي، مسایل دي، غمونه دي، پریشانۍ دي، نو د هغې د ختمېدو دپاره دا وظیفه تاسو کوئ. څونه به یې کوئ؟ روزانه محترم مسلمانانو 101 مرتبه کوئ ښه. هر وخت یې کولی شي، سهار هم کولی شي، ماښام هم کولی شي، کم ټایم نه ته فارغه وي هغه ټایم کې کوئ. په سکرین و تاسو دا وظیفه انشاءالله ښکارېږي. نو ګوره یو د حدیث نه هم ثابته وظیفه ده. یو صحابي رفیع الله تعالی ډېر بهترین نعمت او بهترین د زندګۍ هغه جوړه یعنی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی ده. نو دې کې هیڅ شک نشته چې الله تعالی به زما ستاسو له هم نعم البدل راکړي. د حاجتونو پوره کېدو یو غټه ذریعه به الله تعالی زما ستاسو دا وظیفه وګرځوي او کم مصیبتونه چې دي هغه به رانه الله تعالی لرې کړي. ګوره واده نشته، دا مصیبت دی، نکاح نه کېږي، دا مصیبت دی، قرضونه دي، دا مصیبت دی، دغه رنګې کور کې جنګ جګړې دا یو غټ مصیبت دی، دغه رنګې ویزه نه لګي، اقامه نه لګي، نور مسایل د دنیا څومره چې دي هغه نه کېږي، نو دا یو مصیبت شو که نه. لہذا دا د دې مصیبتونو دپاره دا وظیفه ده او انشاءالله دا شروع کوي او الله تعالی مو به ستاسو حاجتونه پوره کړه. موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو ته دعاګانې کوو چې الله تعالی موږ ته هم د دنیا او آخرت خیرونه راکړي او تاسو ته هم الله تعالی